اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العزت زمون دا سعی مشکور و مقبول کی او دا پڑھنا پڑھانا دی الله رب العزت د خپل رضا لپاره وګرځي. زما استاد محترم زمونږ به سوي چې وایو با خو د خپل استاد محترم خبره به تاسو ته کوم چې ما دا غنه څه خبره اوریدلې هغه خبره به تاسو ته کوم او دلته به تکرار وکړو. موږ مرګري یو تکرار وکړو نو تکرار کې څوک اعلی او ادنا پکې ني ټول یو شانتي وي ټول همدرس وي ټول هم سبق وي لیکن یو مرګري هغه تکرار کوي او نور مرګرو ورته وګيخي کو بالفرض دا یو مرګري د استاد هغه توجیه د استاد هغه تقریر هغه کې غلطی کی یا هغه کې د نس بول چوک کیږي نور مرګري ورته اصلاح کوي. د خبره د قشان به زمان وي د استادانو خبره د استادانو هغه چې زمونږه پزړه کې رچوکړي دي بسوکړي خبره به تاسو ته کو. دوه طالب علم زم طالب علم تاسو طالب علم ز سینیر مشریم تاسو جونیئر کشران نور څه نشته. زم طالب علم تاسو طالب علم زم مشر تاسو کشران سبق با چوایو سبق په تکرار په د تکرار په سوچ باندې د تکرار په تصور باندې با دا سبق وایو. کوم خبره صحیح وا د واقع مطابق وا اغا د الله حمد په ادا کو او کو بالفرض یو خبره وا او داغه د واقع مطابق نه وا نو داغه د تصحیح کوشش وکړو. تاسو شیخ صاحب درته بل رضوی چې انما الاعمال بالنیات. زموږ د خپل استاد خبره نقل کوم. زموږ استاد محترم فرمایي او دا داغه مقوله نه خو داغه نه د حضرت غالبا د حضرت امام مالک یا د حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی عنہ دا چې ما كان لله فهو يبقى ما كان لله فهو يبقى چې صد الله رب العزت د رضا لپاره جی حج مسلک ما كان لله فهو يبقى سچ د الله رب العزت د رضا لپاره سچ د الله رب العزت د خوشنودۍ لپاره اغا بباقی وی الله رب العزت په پاغه باندې ثمرات خشتا ثمرات شیرین هغه به مرتب کړي او سچ د دنیا د پاره ما عندكم ينفض وما عند الله باق. سچ تاسو د خپل ذات د خپل خواهش د هغه د پاره کوي نو هغه به زرد چې فنا بشي لیکن وما عند الله باق. سچ دی وکړل او د الله رب العزت په سره د جمع کړل بغیر د غرض نه بغیر د سلالچ نه نو هغه باقی. دا په هغه وخت کې د دې واپس نم تکیږي چې کله به انسان یوي نیکه ته ترسیږي به د الله رب العزت په جناب کې دو کسان براشي. یو کس به هغه وي چې هغه سره به حسنات وي خو داغه په حسناتو کې به کمود د یو حسنی وي او په یو حسنی د وجنه د یوی حسنی د وجنه د جنت نه باغور کوشي او دویم تن به هغه څوک وي
چې داغه په نام اعمال کې سوای د یوې حسنینا علاوه بل سبني صرف یو حسنه ودا الله رب العزت په دربار کې چې پیش شي نو د یوې حسنې والا بوي چې مړه زه خو اسم په دې یوې حسنې سره په دې یوې نیکۍ سره د الله د گرفت او د مؤاخذین خلاصي ګمنا د یو حسنه د حسنات کثیره والا لورکا چې دغه په کار وشي کنه دغه په کار وشي چنانچه دې بخپل حسنه غله ورکی الله رب العزت به داغه نجات نصیب کی او الله رب العزت به دغه یوې حسنه والا نجاتم نصیب کی الله رب العزت اغا زړونه ته ګوري قلوب ته ګوري انما الاعمال بالنیات نو ما كان لله فهو يبقى سچ د الله رب العزت د پاره دی هغه بسوي هغه با باقی وي او چې کوم د الله رب العزت د پاره نیوي سونه د چاندي دا لؤلؤ ملغلره د الله رب العزت په دربار کې د الله رب العزت په جناب کې داغه څه وقعت نشته داغه څه اهمیت نشته نو اخلاص د نیت د نیتونو اصلاح دا بکو چې مونږ علم کو د دې لپاره چې مونږ د الله د دین خادمان شو د تشکیلات الله رب العزت کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون تاسو د الله رب العزت د دین حافظان یې تاسو د الله رب العزت د دین سوکې کون کیه د دې انتخاب چا کړی خوشاله شه الله کړی تا په خپل کسب او اختیار سره نه کړی الله رب العزت ستا دل او دماغ کې دا خبره واچوله چې لاړ شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څوکیدار شه دا خبره چا کړی دا قلب دل او دماغ کې الله رب العزت اچولې ډیر خلک دي څوک به ګوټ کوي په ګرمه کې ډیر خلک دي چې التبا په میلو کې با څوک ټماټر خرڅي او څوک به پیاز خرڅي چغي به وي څوک به په بازار کې چغي وي څوک به کلندري کوي څوک به په سینما کې ټیکټونه خرڅي څوک به اوس مودوي سار مثبت نتیجه اوس به مودوي الحمدلله تاسو چې سار 7 بجې راغلي نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صداګانې تاسو اوره د سره دا د الله کرم دی دا د الله رب العزت فضل دی انعام دی د الله قاعده دا لئن شکرتم لازیدنکم کو د الله رب العزت دا انعامات شکریا تاسو ادا کړه زه خپل انعامات نورم زیات کړم زبا ستا سینه فراخکم افمن شرح الله صدره للاسلام الله شرح د صدر اربوکی انشراح د صدر بوشي کو چر د الله د نعمت شکر مدا کو او موږ د استاد د تقریر ته وکه خود او موږ د احادیثو ادب احترام عظمت معامله وکړه نو د دنیا قاعده امداده لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکر ما یو نوکر مقرر ک ما یو ملازم ونیو هغه خپل ډیوټي کوي زبې برقرار ساتم زبې ولکال پس تنخواه زیاتوم لیکن چې ډیوټي نه کوي تنخالي یو میاش به وساتم دو میاش به وساتم پدریم میاش به نه دغه نعمت د ملازمت هغه به نه واخله نو د الله د نعمتونو شکریا د دې نعمت شکریا او وی الشکر صید للمعدوم
وقید للموجود. د الله د نعمتونو شکر ادا کول وی دا د هغه نعمت ګیرول چې کوم نعمت الله رب العزت تا درکړي او د هغه نعمت ښکار کولی سبب درانی ولده چې کوم نعمت معدوم دی موجود نه دی تاسو سره نشته. نو وی ما کان لله فهو يبقى. بس نورانی قاعده چې د الله د رضا لپاره د قران او د بخاری نه بهتره ده چې د شهرت لپاره. من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليصرف به او ليماري به السفهاء او ليصرف به وجوه الناس ادخله الله النار. دې لپاره علم کې چې زه ریس ولګم چې زه د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم نړوان دي شم د حضرت مولانا محمد فقیر صاحب دامت برکاتهم نړوان دي شم او ليماري به السفهاء یا د دې لپاره چې بي وقفانو سره زه سوکما مناظره وکم بس دا می خواهش ته چې بس مناظره وکم د بي وقفانو سره بحث وکم جګړه وکم او ليصرف به وجوه الناس یا د خلکو توجه ځان ته مرکوز مبذول کم ادخله الله النار. نو ان شاء الله مقصود به زمونږ سوي الله رضا وي. کم کار چې د الله د رضا لپاره کم درس چې د الله د رضا لپاره او په بارگاه الهی کې هغه ته شرف قبولیت ورکړی شو یقینا خبره ده دا د سونینا دا د چاندینا دا د پلاټینیم نه دا د ملغلرو دا جواهرونه هغه بهتر دی. او چې د الله رضا پکې نیوي د حق سبحانه تعالی رضا پکې نیوي نو دغه برخاریم سکه چې دغه قرانم د انسان د پاره وبال جان دی. دغه قران هم د انسان د پاره وبال جان دی. نیو خبره اخلاص ما کان لله فهو يبقى. او دویم خبره تمسک بالقران تمسک بالسنه. ګوره زما استا د ټولو نه زیاته د حوصله د امیدونو محور او مرکز هغه کومه خبره ده هغه شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې زمونږ سفارش وکړي د دې ګناهګارو سفارش وکړي الله ته بجړه کوي ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله رب العزت به ورته فرمایي ارشاد ارفع راسك تعطى سل تعطى. راوښ روایت دا زمونږ د امیدونو محور دی دا زمونږ د امیدونو مرکز دی لیکن مونږه دا مرکز او دا محور مونږ ضایع کړ او اسنه چې خبره ولټه شي وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اے الله دې زما د قوم قران پرېخو قران تلاوت نه کو قران یې راغشته نه د قسم نه به راغشته چې کله به خزه ودول دغه په سر به کې خودو او کله چې ببل څوک بمړو شو سپاری به کو تقسیم به کو خبره بخلاص. تمسک بالقران تمسک بالسنه. زما استاد محترم الله رب العزت زما د والد صاحب سره داغه په قبرونو باندې انوار نازل کی چې زما په جون زما په قلب زما په دماغ داغه تربیت داغه اقوال داغه ملفوظات هغه داسې اثر کړی چې داغه سحر او جادو نه هغه نه روزي. حضرت مفتی محمد اشرف صاحب عثماني رحمه الله تعالی رحمتا واسعه فرمای وی تمسک بالقرآن او تمسک بالسنه. دم مونږ دا نصیحت ته تکو وی اوس دا وبا دا خبره خوريږي چې نه مونږ به اول د جدید علومو د جدید سيزونو مطالعه کو داغه نه پس به مونږ قرآن مطالعه کو داغه نه پس به مونږ د سنت مطالعه کو قرآن بزدکو سنت بزدکو. استاد جی فرمای و چې ز خپل اکابر ته ګورم ز خپل استادانو ته ګورم
د خپل مشرانو ته ګورم حضرت گنگوی رحمه الله تعالی حضرت نانوتوی رحمت الله تعالی عنہ حضرت تانوی رحمه الله تعالی عنہ و اغوی سره جدید علوم نو اغوی سره د ساينس علوم نو اغوی سره علوم د قران علوم د چاو د سنتو اغوی تمسک د قرآن او تمسک په سنت کړو د قرآن او سنت هغه علوم یې په مضبوطیا سره حاصل کړو نو تاسو وګورئ کنه اشرف الجواب مراغه الانتباهات المفیده مراغه الانتباهات المفیده داسې کتاب دی چې یو طالب علم چې هغه په صحیح معنی سره وي او سمي وي او خي وي ان شاء الله په دنیا مخدز مکه باندې چې څومره اعتراضات راځي ډېر کم اعتراضات او سوالات د دین متعلق بداسي چې دی بداغه د جواب نسوي عاجز وي الله رب العزت با داغه په برکت سره دلر ملکا د ټولو بيدینو خلکو د سوالاتو د اعتراضاتو د جوابونو ملکه به الله رب العزت ورته د اشرف الجواب او د الانتباهات المفیده په برکت سره حالانکه نه د ساينس علمو نه د پی ایچ ډی علمو نه ام فیلو نه ډیګری وا سو تمسک بالقران تمسک بالسنه نو زمون کار بداوی چې تمسک بالقران تمسک بالسنت وکړو او تمسک بالسنه بسنګ کو چې مونږه حدیث وایو او هغه څه کو پاګې باندې عمل خپل یاد چې کم از کم یو حدیث مخله راشي پاګې باندې خدای عمل کوشش وکړه ورنه لما تقولون ما لا تفعلون ولدعوك د هغه سيزونو چې په خپل نه کوي د دې مستاقونه ګرځو كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون نو تمسك دي ته وي چې بس حدیث ته وي حدیث مخه راغی بس بیا چو چران نشته نو تمسك بالقران تمسك بالسنه دا بسنګ کو دا بداس کو چې د قران کریم تلاوت وکړو د قران کریم تلاوت وکړو روزانه د خپل معمولات حسابه د خپل معمولات حسابه قران ګرځو ورنه پرواز د قیامت به فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یا قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے الله د قران کریم پرې خو د قران کریم نه کله چې چا ختم نه بوته غیر بشنو راوا بیا غشته کله چې رمضان راغی نو بیا قرآن وی لیکن یو لس میاشت به قرآن کریم معطل تمسک بالقرآن تمسک بالسنه دا دویم سیز او دریم نصیحت مونږ ته استاد محترم دا کوي چې زمونږ جبه درنیږي हमारी जुबानी सकील होती जा रही है जब हम درنیږي او درنیدل په دوه اعتبار سره دي یو خدا د اخلاق او د شایستګۍ او د تهذیب جبا ترک شوی دا مونږه ترک کړی دا د بد اخلاقۍ د بدتمیزۍ د کنزلو ګالم ګلوچ چې جبم سکړه دا اختیار کړو کو کنزل او اخلاق کې سختی راغله کریختګی راغله حالانکه الله رب العزت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واذا الله کرمو چې تسک شوي دې مومو وندکه نرم شوي نو مومو وندکه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك كنت سخغوي نو دا خلق بدنا تتر بتر شو کټ وټ شو بودا نو زه دائما چې د اخلاق او د تهذیب جبا
اختیارول پکار دي جګړې دي پکار چې باندې ته تفسیق او د تکفیر فتوی نه لګول پکار چې په نرمه ژبه زما استاد محترم فرمایي حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت رحمه الله دلته راغلو یو خبره کړې و او ما په دې ځړ باندې نقش کړی دا فرمائی وہی اکابر نے ہمیں اپنی شفقت سے قابو میں رکھا تھا وہی اکابرو منگا چې پخپل گرفت پر راوستو منگ پخپل دام کی گیر کړو نو 50 سره گیر کړو په شفقت سره په نرمۍ سره نه په ګالم غلوچ سره نه په کنزلو سره نه په سختۍ سره نو یو خو زمون جبه کې کرختګی ده سختی ده جبه به نرمه نو ما استاد محترم فرمای یو بول یو بول بول خو تاسو ته پته لګي بول په اردو کې چاته وي وینا ته وي هغه فرمای وي خلق په کثرت بول کې مبتلا دي بس خبره 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 نو په دې باندې با غور او فکر کو من سمتا نجا او انا لمواخذون بما نتكلم يا نبي الله ويا دا الله نبی چې موږ دا خبرې کوو په دې باندې با الله رب العزت زمونږ گرفت او مؤاخذه کوي ويسكلتك امك يا معاذ وهل يكب في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم او كما قال عليه الصلاه والسلام خلق چې په جهنم کې دا پړ مخ ورځيږي دا چا د وجنه ورځيږي دا د جبه پیداوار دي نو کنزل بنکو نرم جبه چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من ضرر لسانه ومن ضرر يده وي ته څومره عالم څومره پوهیږي څومره عبادت گزاري د دې الله جانه ورتم جانه چې ته د شپې څومره تهجد کې د شپې څومره عبادت کې هغه ستاسو د الله معاملې او ته څومره عالم څومره پوهیږي تم جانو اور تمہارا استاد جانے عام سڑے خدا وہ اخلاق تے صحیح نہیں اخلاق تے صحیح نہیں نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اثقل شیء فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پر روز د قیامت چ دی نو هغه بسوی خلق حسن هغه با پتل د نیکی کې هغه درو نو یو خو جب درنې شو په یو لحاظ سره چې د ګالم غلوچ حالان کې ان شاء الله به یو شروع کو بل الله وې دا بیع ناجایز ده ولی وې دې کې جهالت ته او جهالت مفزی اور شریعت کو جھگڑی میرے استاد فرماتے تھے شریعت کو جھگڑی پسند نہیں اگرچہ آپ کو پسند ہے او دویمه خبره دا ده چې زمونږ په منبر باندې کینو استاد جی وایي نو بس مولا مقفا مسجع عبارتونه نقل کو عام سړی اډو پیږي نه چې دې څه وایي نو ټیک ده د منبر زینت خو جوړ شي لیکن څه فائدہ په نه مرتب کیږي هغه جبه هغه خبرې ویل پکار دي چې مخاطب هغه باندې پوه شي دا هغه په معنا او مفهوم باندې پیش نو دا زما د استاد نصيحتونه دي دا به تکرار نه کله کوم زما د استاد لپاره هم دعا کوي الله رب العزت دا هغه په قبر باندې انوارات نصیب دا هغه جامع دارالعلوم کراچۍ کې دا کار تزکیه د نفس تزکیه د نفس او چې کوم فارغ التحصیل ده جامع دارالعلوم کراچۍ ته ورته د مفتی محمود اشرف صاحب نوم ورکوونه هغه دغه متعلق وي دویم طالب علمانو درې قسم اسباب دي یو اسباب قطعیه دي او دویم قسم اسباب ظنیه دي او دریم قسم د اسباب هغه سری وهمیه دي اسباب قطعیه هغه ته وي چې دا مسبب ترتب په سبب باندې دا قطعی جزمی یقیني وي لکه زه تیګم
نو زه سوس کما د اوبوس کما نو د اوبو زما سکی تنده ماته کی نو ترتب د مسبب په سبب باندې دا قطعی دا جزمی دا یقیني دي تخلف نه واقع کیږي معجزه و کرامه بلا خبره لکه ابراهيم عليه السلام ورته غرزيه اور یې نسوځي د داسې اسباب ترک د چا لپاره جایز دي نه د نبی لپاره جایز دي نه د ولی لپاره جایز دي نه د عام مؤمن او مسلمان لپاره جایز دي دویم قسم اسباب ظنیه دي چې ترتب د مسبب په سبب باندې په درجه د چا کې وي د ځون کې وي لکه پیناډال ګولې اخري نو څه بشي جوړ بشي الله به شفا درکړي لیکن دا قطعي جزمي نه ده چې کوم سړی پیناډال ګولې اخري الله به هغه ته شفا ورکړي کله د دین تخلف واقع کیږي دا څه قسمه اسباب ترکول د عام سړي لپاره جایز نه دي د قوي القلب لپاره سړي جائز لیکن د عام لپاره جائز نه دي ولی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تداووا یا عباد الله د دې معلومه شو چې اختیارول اسباب ظنیو دا لایق او مناسب د چا سره را د عبودیت سره را او دریم قسم اسباب وحیو دا عارف مناسب دي د پیسې نه دی خوخي بالکل اوس دو سسکور راواغشت او کور کني ولې کني کی دې چې زما په دې کور کې خزانه ولې لکه یاره زما وهم او ګمان دي چې دلته به خزانه دا څه قسمه اسباب ترکول لازمي او ضروري خبر مې دا چې چا مهنت وکړو چا جستجو کړه الله رب العزت داغه په جستجو باندې څه کوي ثمرات مرتب کی وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى يا دنيوي يا اخروي دا ترتب یقیني دي نو مهنت به تاسو کوي سبب به ترک کوي دا څنګه چې عقل ته دړې شریف ته چاټه او لبس ته شړې ذهب ته قاضیانی دفتر مې دي تاسو رنځي دي نه دا سي اسباب ترکول ناروا او ناجایز دي د چا لپاره نو کتاب سره جوړ د کتاب سره تعلق په توجه نعمت سره د استاد تقریر اوریدل او ځان سره پنسل قلم د استاد ملفوظ شیخ صاحب استاد خو دا خو په عالم کې زلیدل استوري دي بلکې زلیدل استوري دي استاد دا شیخین داوی په خله باندې الله رب العزت ناشنا خبره را الهام ورته کوي دا څه ناشنا خبره چې وی فورن د استاد کتاب کې نقل کوا ته په څه بچرته بیا ګرځي چرته به وځي ګرځي یا د حدیث توجیه کوي یا د حدیث یو معنا کوي فورن په پنسل باندې لیکه خو صحیح لیکه اسنه چې ودوی نیمه خبره ده نه چی نیمه دی اوریدلی وی او غنی مولی کې او بیا معنا او مفهوم غلطي تاسو مهنت وکړئ نتایج مرتب کول د الله ذمہ داری ده توکل بروسه په الله وکړئ توکل اسباب اختیارول دا د عبادت ذمہ داری ده او نتایج مرتب کول لا چا ذمہ داری ده دا الله رب العزت دا فعل دا دغه سره وابسته امر دی ان شاء الله الله رب العزت دا چا سعی دا چا مهنت او کوشش نه ضایع کوي شرط دی چې د شریعت او د اصول او د قواعد مطابق دې سعی او کوشش وکړي ان شاء الله په دنیا کې نه په آخرت کې خو په هغه باندې ثمرات شیری مرتب کیږي الله رب العزت تاسو عالمان الله تاسو کامیاب کی او الله رب العزت تاسو د خپل والدینو د پاره د سترګو یخوال انکو کې ټنډک بنایي زما استاد بیا به استاد وي زما استاد فرمایي یو سړی ولا راغی وي دوه کا چې زما بچی نیک شي وینه داسې دعا مکو چې بچی می نیک شي
وې داسې دعا وکړه چې الله رب العزت ستا دا بچي ستا د سترګو سو ګرځي یخوالي وګرځي چې ستا سترګې پیخيږي نو مطلب دا چې نیکم دي ستا تابع او مطیع فرمان بردار الله رب العزت تاسو کامیاب کړي الله رب العزت تاسو سعی مشکور او مقبول کړي ان شاء الله ستنګ بکو دا مسلم کتاب البیوبه لګ لګ سبق وکړو وایو الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ صحیح دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول او دغه وینا دغه بیان او وضاحت اوس وخت تاسو وقفه کوي نو ها دا به وکړي ان شاء الله پکې بولګي هلته ها یو لک نه غړې پروت ده او چا سره وی نو هغه غړې را ده بس دا هغه سره د اعلانونو ځای خو نه دی ها نه جوړ دی دوا ورته کوي موږ ټول بیماریان او څوک روحاني بیمار دي څوک جسمانی بیمار دي شیخ صاحب وی مازله کې حسد نشته نو هغه سر چا سره به حسد وکړي هغه خو الله رب العزت ټول صفات هغه کې چول دي الله او دا ول چې الله رب العزت دا غزر دا حسد نه د بغض نه خالی کړی دي کوم دا زړه خالی کو الله پاک موږ هغه درجه ته ورسي یا الله زمون راضي شي یا الله دا جمع قبول کړي یا الله دا طالب علمان قبول کړي یا الله ته عالمان کړي ته د دین څوکیداران کې یا الله د دې نه چې واپس کېږي نه سالم او غانم واپس کړي صلی الله زمانه